من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة على محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم ظهور العلوم والحكم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم المرجوم اللعين الملعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال: توبوا إلى الله جميعا. وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرمون. ومددت يدي إليك تضرعا فإن رددت يدي فمن لا يرحم. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا أنت في قلبي ووسواسي. وما جلست على قوم أحدثهم إلا وأن يكون حديثي بين جلاسي. وما شربت الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاسي. ولا ذكرتك مطروبا ولا حضنا إلا رأيت حبك مقرونا بأنفاسي. بسیار گفتم ای نفس دنیرا نافکرد غائب ناکردنی را. نشنید از من ای نفس کافر تا دید آخر نادیدنی را. جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل. جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل. مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. نہ جائے ان کی تحمل فرق بے ڈب ہے گرفت اس کی. گر اس کی دیر گیری سی کی سخت انتقام اس کا. بکمال خدا مظہر دی بلغ العلا بکماله. تاریک لر سحر دی کشفت دجا بجماله. فاخلاق منور دی حسنت ضمیر خصاله. پاک محبوب دارت اکبر دی صلو علیہ وآلہ.
صل على سيدنا وعلى سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جناب قابل قدر گرامی قدر معظم حاضرین برادران اسلام عزیزان ملت، مسجد قرآن عظیم واجب تعلیم کا حصہ تلاوت پڑا اور سردار دو جہاد علیہ الصلاۃ والسلام کم احادیث مبارک ماں بیان کر قرآن عظیم پڑے حصہ کی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پڑے احادیث مبارکوں کی اللہ کا رجوع کولو اور توبے کولو اور اللہ کا رحمت کولو مطالعہ بیان دے. چونکہ دا سے وقت دے اور دا سے دغا وباب پیدا شوی دا چدا معلومی کی اللہ دا خپل بندگانو نا ناراض دے. ندید پارا چھ اللہ ناراض دے نو اللہ طرف تا رجوع کول پکار دی چھ سڑی پخپل گناہونو باندے ندامت اختیار کی اور خپل گناہونا دا نظر انداز کی اللہ طرف تا رجوع کی اللہ طرف تا رغبت کی دا اللہ معصیت گناہونا پریک دی چکم شیبانے اللہ ناراض کی. یو مخلوق اگر چه اگر بالکل دا خیر مخلوق دی اگر پرشتی دی، یو دا شر والا مخلوق دی چه بالکل شر اگر شیطان دی، او یو دا خیر و دا شر جمع مجموعه چه دی اگر انسان دی چه ام پاکی دا خیر مادشتا ام پاکی دا شر مادشتا اگر انسان دی. چه کل انسان دا اللہ نافرمانی گئی دے کل دا حالاتو نا مجبور شی حالاتو نا متاثر شی کل دا خپل عاداتو نا مجبور شی نو دے دا سیو کارو کی چاہا دا اللہ نافرمانی وی او دا سنت نبوی علیہ السلام نا رو گردانی وی دے تا معصیت و گناوی وی چکل انسان دا خپل عاداتو نا مجبور شی یا دا حالاتو نا کلا کلا دی متاثر شی او دی دا سی یو کارو کی چی آغا دا اللہ نافرمانی وی او دا سنت نبوینا علیہ السلام نا رو گردانی وی دا تا معصیت ویلی شی گناہ ویلی شی. اللہ گناہ کولو باندے ناراض کیگی نیکی کولو باندے اللہ خوشحالیگی توبے کولو باندے اللہ ذوالجلال خوشحالیگی بل نیکے کولو باندے دے انسان زندگی کی برکت راضی گناہ کولو باندے دے انسان پا زندگی کی بے برکتی راضی نیکی کولو باندے انسان تا عزت ملاویگی اور گناہ کولو باندے انسان تا ذلت ملاویگی. حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری. اللہ عزت اور وقار پس کے گرزولے نے جسوک زمان دا امر مطابعات گئی. وجعل الذلت والصغار لمن خالف امری اور صغار اور ذلت پس کے گرزولے نے جسوک زمان دا امر مخالفت کی نبی علیہ السلام. جو نیکی کولو باندے اللہ خوشحالیگی انسان زندگی کی برکت رہی انسان تا عزت رہی گناہ کولو باندے انسان باندے ذلت رہی اللہ نلرکیگی. نیکی کولو سر انسان اللہ تا نزدیکیگی گناہ کولو سر انسان دا اللہ نلرکیگی. نیکی کولو سر انسان زندگی کی برکت رہی گناہ کولو سر انسان پا زندگی کی بے برکتی رہی. عزت نیکی کولو سر انسان تا عزت ملاویگی اور گناہ کولو سر انسان تا ذلت اور رسوائی ملاویگی. نو گناہ
کله کله انسان د حالاتو نه متاثر شي عاداتو نه مجبور شي دنه د الله نافرمانی وشي نو دغه ته ګناه د دې ګناه نه توبه ایستل توبه سمانه الرجوع الى الله چې سړی الله ته رجوع کی بس سړی چې ګناه وکړي نو اول نیت پدا کی چې الله زه بستا د لارې نه هټو شوی د خپل خواهشاتو نفسانیو شکار ګرځېدلی نو اول نیت پدو کی چې الله زه خپل خواهشات پرېږدم او د تا طرف ته رجوع کوم چې زه خپل خواهشات نظر انداز کوم پرېږدم او زه تا طرف ته خدای پاکه رجوع کوم ځکه الله ذوالجلال قرآن شریف کې فرمایي چې ما د انسان بني آدمو نه دا وعده اخیستې ده چېرې دی به د شیطان مخالفت کوي او زما تابعداري وکړي دویم نیت پدا کوي چېرې زه به د الله ذوالجلال څنګه نیکوکار بنده جوړ شم توبوا الى الله جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون تاسو توبه وباسئ تاسو به په خپله باندې نیکان خلک جوړ شئ کامیاب بشئ دریم نیت پدا کوي دریم نیت چېرې زه ګناه کوم نو دا خو ظلم دی نو الفرارو چې زه فرارکم من الظلم الى الفلاح د ظلم نه فلاح کامیابۍ طرف ته بس چې زه الله طرف ته راشم کامیابۍ طرف ته راشم څلورم نیت پدا کوي توبه کې چې الفرارو من البغي چې زه د بغي نه بغاوت د الله د بغاوت نه زه تېښته وکړم الله طرف ته راشم تفروا الى الله تاسو الله طرف ته راشم او څلورم دا چې دی به بالکل ګناهونه پرېږدي ځکه نبي علیه الصلاة والسلام څه وایي المهاجرو مهاجر یو دی ته نه وایي چې سړی وطن پرېږدي نه من ترک الذنوب والخطایا چې دی ګناهونه او خپل خطاګانې پرېږدي بس دته مهاجر ویلی شي نو چې دا پنځه نیتونه وکړي نو اول دی به توبه په اخلاص سره وباسي اخلاص سره توبه اخلاص سره توبه دا معنا چې بیا به نیت نه وي چې زه دا ګناه وکړم داسې دریم چېرې زه دا صرف توبه ایستل نه چې زه دا ګناه پرېږدم الاقلاع من العمل د ګناه دا عمل هم صرف دا په خولې توبه توبه وایي نه ګناه عمل هم پرېږدم او دریم دا چې دی ندامت اختیار کړي شرمندګي بس چې په خپل اعمال چې ګناهونه ما کوم کړي دي په هغې باندې دی شرمنده وي چې یاره ما خو په دې باندې زه شرمنده یم زما پیشي به الله ته څنګه کېږي دی چې الله ته زما پیشو شي الله له به د مخکې زه به څه جواب ورکړو نو په خپلو ګناهونو باندې شرمنده لکه چې سړی الله ته توبه وباسي توبه نو یو خو ده چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له چې سړی د ګناه نه توبه وباسي نو داسې نه چې د سره دا ګناه کړې نه ده بالکل او بل الله توبې سره هر ګناه معاف کوي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك الله شرک نه معاف کوي د شرک نه ما سوا کو انسان هر قسمه ګناه وکړي څنګه ګناه وکړي خدا حدیث پاک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله ذوالجلال فرمایي کو انسان تومره ګناه وکړي چې دا ځمکه او اسمان د ګناه نه ډک وي خو شرک یې نه کړی او ما ته رجوع کړي توبه وباسي د په توبې سره دا ګناه معاف کړو یو سړی دومره ګناه وکړي چې دا ټول ځمکه او اسمان هم د ګناه نه ډک یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماوه مسجد نبوی دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے نبی علیہ السلام مجلس ته جړلې نبی علیہ السلام دې تپوس کی ما یبکیک یا عمر اے عمر ولې جاړې څه وجه نه جرا سبب څه دی څه وجه ده ولې جاړې
ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مسجد نبوي په دروازه کې یو خشتا نوجوان ولاړ دی او ډېر زیات جاړي زارو قطار سره جاړي دا هغه جړه معلم جړه راوسته هغه جاړي معلم جړه وی دې ورشه راوغواړه نبی او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورغه راووس چراغ نو ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لمتو کی یا شاب اے نوجوان ته ولې جاړي او ورته وی چې زه په خپل ګناهونو باندې جاړم ګناهونه مې دي ډېر زیات ګناهونه مې کړي دي په خپلو ګناهونو باندې جاړم چې زه به الله له څه جواب ورکړم ورته وی ستا څومره ګناه ده وی چې زما ګناه ډېره زیاته ګناه ده ډېره لویه ګناه ده وی څومره ګناه ده وی ډېره لویه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي دا اوس مکه لوی دي ستا ګناهونه درانه دي ورته وی چې زما ګناه د دې اوس مکه نم درانه ده بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې دا اوس مکه او اسمانونه درانه دي ستا ګناه درانه ده وی چې زما ګناه د دې اوس مکه او د اسمانونو نم درانه ده بیا ورته نبی علیہ السلام وی عرش او کرسی درانه دي ستا ګناهونه ورته وی د عرش او کرسی نم زما ګناهونه درانه دي بیا ورته وی د الله عفو درگذر زیات دي ستا ګناه ورته وی د الله د عفو او درگذر په مقابل کې زما ګناه او ګناه نه ده الله عفو او درگذر خو ډېر زیات دی چې د الله عفو او درگذر شي بیا په انسان ته الله هر څه معاف کوي وستا ګناه د څه ګناه دی چې د اوس مکو د اسمانونو د عرش او کرسی نه زیاته درنه ده ستا ګناه دسه وی چې مال حیا راځي د خپل ګناه نشم بیانوي وی بیا بیان کسه ګناه ده ورته وی چې مال حیا وی د نه د پیغمبر په حیثیت تاسو تاسو ګناه وی چې زما ګناه ده چې ما په د مړو نه کفنونه ایستل په خوا د غربت دورو کپڑے کمزه کپڑا ما دا کپڑ بیرس دمړي نو بیا به بازار کې خرڅو ویدا مې بس کارو مړو نو مې کفنونه ایستل یو ځل د یو صحابي غیر شادي شو د نوجوان لور وفات شوی چې ما ته کفن وېست د شپې نو لکه د راغل چې دا خو اسیم نوجوان جینې ده نو لکه مې د ګناه متعلق د زنا اراده راغله خبر کې به ورسره زنا وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته غوسه شو چې د الله بنده په خبر کې مرده سره وی چې ګناه مې وکړه جینې هغه جینې راپاسې او ما ته وی چې د الله بنده ما سره دا څه عمل وکړه زه به د جنابت په حالت کې الله ته پیش کېږم د جنابت په حالت کې ما پیشي بدله ته خو بلاټې دنیا او بیا جینې بیا پرېوت ما خبر ورکړ چې دا ګناه مې دا ګناه مې کړې نبي علیه السلام غوسه شو چې د الله بنده ده اوس هغه نوجوان وویل ژړلې 40 دینې وژړلې او ویې چې الله دا اسمان نه اور راولېږه چې ما اسودي اسې هم ته ما جهنم کې سوځې نبي علیه السلام الله وحی راولېږي جبرئیل علیه السلام راغی چې نبی علیه السلام سلام وایي او سلام نه وروسته وایي فرمایي الله جلال فرمایي چې دا مخلوق تا پیدا کړی دی کو ما پیدا کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې سب الله پیدا کړی مو دا مخلوق هم الله پیدا کړی بیا الله راولې جبرئیل علیہ السلام چې دې مخلوق لته رزق ورکړي ځل کو ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی چې مالک الله رزق راکړي او مخلوق له دریم ځل باندې بیا جبرئیل علیہ السلام چې مغفرت ستا کار دی کو زما کار دی نبی علیہ السلام نے چې ما په الله بخي او د ټول مخلوقات په الله وی هغه نوجوان پسې څوک ولېږه او راوي غواړه ورته وایي چې الله ذوالجلال ستا ټول ګناهونه معاف نبی علیہ السلام نوجوان راوسته وژړلې ورته نبی علیہ السلام فرمایي استانه فی العمل تخبل عمل اثر نو شروع کا الله ستا ټول ګناهونه معاف نو الله
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله ذوالجلال فرمایي کوته دا ټول زمکه د اسمانونو او دا ټول زمکه او اسمانونه د ګناه نه ډکې دي، لیکن بیا هم زه تا ته عفو درګذر کوم. الله ته سړی رجوع الله چې ناراضه شي د خپل بندګانو نه نو خامخا څه عذاب راولېږي، څه وبا راولېږي. دا الله د خپلو بندګانو نه ناراضه شوی دی. او نن خدا چې د انټرنیټ او د فیسبوک او د دې شیزونو ډول دی، خلک په دې شیزونو باندې کوم بحث تصویرونه او کوم دا شیزونه نه ګوري. ټول خلک د الله عذاب ته په خپله دعوت ورکوي. نو الله ته رجوع پکار ده. یاره سړی په خپلو اعمالو باندې کړې نګراني وسکړي چې الله ځکه الله په توبه ایستو باندې ډېر خوشحالي. الله ته چې سړی توبه وباسي، حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. ټول بنی آدم خطا کوونکي دي، ټول انسانان سوا د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نه هر بنی آدم نه خطا کیږي، ګناه کیږي، خو بهترین خطاکار څه دي چې هغوی الله ته توبه وباسي. الله د خپل بنده په توبه باندې ډېر زیات خوشحالي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مثال بیانوي، وی الله ذوالجلال د خپل بنده په توبه باندې داسې خوشحالېږي. یو مثال بیانوي نبی علیہ السلام، وی لکه یو سړی دی او هغه په سفر باندې روان دی، یو ځنګل ته ورسېده، په اوښه باندې سور دی. نبی علیہ السلام فرمایي او د ده ټول خوراک او څښاک هر څه په دې اوښه باندې تړلي شوي دي. خوراک او څښاک، اوبه، د خوراک شیزونه په دې اوښه باندې ټول سازو سامان تړلی دی. سفر کې روان دی، ډېر سفر یې وکړو دې ځنګل کې، اوږد ځنګل دی، یو ځای کې دې ستړي شي سفر. نو بس یو کوړه ونه ده، غټه ونه ده، د هغې سوړی دی، د هغې سوړي لاندې ګوشي او هغې دغه ته ډډه ووایي، داسې ونې ته ډډه ووایي، ستړي بس خوب وله راشي او د اوښې دا بخار پړې نکیل دی په لاس کې نیولې دی، داسې دا بخار یې په لاس کې نیولې دی. دې کې چې سترګې ورغلې نو دا اوښې پړې سس شو، داسې چې د اوښې پړې سس شو نو خامخا اوښه پیګې په دې باندې روانه شوله، ځکه چې اوښ پړې نیولې وو، اوښه ولاړه ده او چې نه د اوښې پړې سس شو نو بس اوښه روانه شوه. هغه مجنون یو ځل داسې اوښه باندې سور او دا اوښه لنګه وه، بچی یې په کور کې و او دې په اوښه سور شو د لیلا کلي ته. نو چې کله څوک پورې دې د لیلا کلي ته نږدې کېږي داسې، نو ده باندې بېهوشي راشي. چې بېهوشي راشي نو هغه لاس یې سس شي، نو هغه پړې سس شي، نو اوښه واپس هغې بچي پسې راوګرځېږي واپس. چې کله دې هوش کې راشي نو کور ته رانږدې وي، بیا اوښه دې بل طرف ته توړي، لیلا هغه کلي طرف ته توړي. چې ورنږدې کېږي بیا به د بېهوشي راشي، نو بیا هغه پړې سس شي، نو بیا دا اوښ خپل بچي بس په 3 ځله داسې وشي. نو آخر کې دې د اوښې نه راکوشي او یو قیمتي شعر ووایي دا مجنون، وی هوایا ناقتي خلفا وقدامي الهوا، هوایا ناقتي خلفا وقدامي الهوا فإني وإياها لمختلفان. وی زما د اوښې محبوبه شا طرف ته، د هغې بچې شا طرف ته، هوایا ناقتي خلفا رستو ده، وقدامي الهوا او زما محبوبه مخکې طرف ته ده، فإني وإياها لمختلفان. زما د دې سفر دواړه ناممکن نشي کېدی، دواړه مختلف. نو دا سړی چې کله ډډې ووهله، نبي علیه الصلوۃ والسلام فرمایي ډډې ووهله داسې ونې ته او سترګې یې ورغلې، نو دا لاس یې سس شو، نو اوښه بس روانه شوه پړې
روان به ځنګل دی د کافي ساعت اوده دی چې راپاڅېده نو اوس وښه نشته تلې ده نبي علیه السلام وایي ډېر پریشانه شي ډېر زیات او پاڅېږي د اوښې په تالاش کې اوښې پسې ګرځي لکه ټول ساز و سامان هسې په اوښه تړلی دی نبي علیه السلام وایي وګرځي ټوله ورځ د اوښې په تالاش کې وګرځي لیکن اوښه ورته میلو نشي نبی علیہ السلام فرمائی وی ستړی ستومانه راشي ستړی ستومانه ډېر ټوله ورځ ګرځېدلي د اوښې په تالاش کې د هغې په موندلو جستجو کې ګرځېدلي لیکن اوښه چې پیدا نشي ستړی ستومانه راشي او یو ونې ته ډډه وکړي هغه ځای ته راشي بیا ډډه وکړي چې داسې ستړی بس ټولې وي نو سترګې وځي چې راپاسي نو اوښې خوا کې ولاړې همغه اوښه ساز و سامان نبي علیه السلام یې اوښې خوا کې ولاړې وی دې ډېر خوشحاله شي دې وخت کې به دې څومره خوشحاله شي نبي علیه السلام وایي لکه څنګه چې دا سړی د دې اوښې چې راغله سترګې وغړولې اوښه ولاړه وه د اوښې په دې پیدا کېدو څومره خوشحاله شو وی داسې الله ذوالجلال د خپل بنده په توبه داسې خوشحالېږي الله د خپل بنده په توبه داسې خوشحالېږي لکه څرنګه چې دا سړی د دې اوښې په پیدا کېدو اوښه موجوده شو دی خوشحاله شو وی دې ډېر خوشحاله شي نبي علیه السلام فرمایي خوشحاله شي نو د ډېر خوشحالۍ د وجې نه ووایي د ډېرې خوشحالۍ نه چې الله ته مې بنده یې او زه دې رب یم دې ډېر خوشحاله شي ژبه یې خطا شي په کار خو دا و چې داسې ویلي چې الله زه مې بنده یم او ته مې رب یې نو دې ډېر خوشحاله شي او پوه نه شي د ژبې نه یې دا الفاظ وي چې الله ته مې بنده یې او زه دې رب یم داسې د ډېر خوشحالۍ د وجې نه ذهن یې کار ونه کړي داسې او دا الفاظ وي نو دې وخت کې نبي علیه السلام یې څومره دې خوشحالۍ نو داسې دا خپل رب ذوالجلال الله د خپل بنده په رجوع باندې الله ته رجوع کړي الله په دې باندې ډېر خوشحالېږي داسې پکار ده چې موږ الله ته رجوع کړو ګناه د الله چې په څه باندې ناراضه کېږي ګناه کولو باندې الله ناراضه کېږي صله رحمي قطع کولو باندې الله ناراضه کېږي د پیغمبر سنت نظر انداز کولو باندې الله ناراضه کېږي چا سره ظلم زیاتی کولو باندې الله سړی په خپلو اعمالو باندې کړي نګراني وساتي بس چېرې زما تیشي به الله ته کېږي ما نه به الله تپوس کړي نبي علیه السلام فرمایي د قیامت پر ورځ انسان به لا خپل قدمونه د خپل ځای نه نی پورته کړي حتی یسأل عن اربع چې دنه به تپوس کېږي د څلورو شیزونو عن عمره فیما افنا عمر دې څه کې فاني کړ وشباب فیما ابلا ځواني دې څه کې ضایع کړه وعن مال من اين اکتسبوا وفیما انفقا مال دې څنګه ګټلې دی او څنګه دې خرڅ کړی دی وما عن علم ماذا عمل به علم باندې دې څومره عمل کړی دی او کو نه دی نو د دې څلور شیزونو تپوس به الله زموږ نه کوي عمر دې څه کې فاني عمر دې څه کې تیر ځواني دې څه کې ضایع کړه سماج دې څنګه ګټلې دی او څنګه دې خرڅ کړی دی علم دې کړی دی او په فایل یې عمل پکار ده چې موږ د خپله زندګي د الله په لار کې ولګو د الله موږ نه راضي شي دا الله په لار کې خپله زندګي بسر کړو د الله په لار کې بیګې په دې باندې سړی خپل مال خرڅ کړي چې الله ته مخ په لارو باندې وکړ یو د ابراهیم علیه السلام داسې چیلې وګړې سرولې یو سړی یې په خوا کې تېر شو او په اوچت اواز باندې دا سړی وایي وی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والهیبة والکبریاء والجبروت ابراهیم علیہ السلام دا خدا اللہ صفت بیان پر ټول خپل صفات
یو ځل بیا ووایه. نو دا سړی ورته وایي چې زه د الله دا صفت بیا ووایم ته به څه راکړې ماله څه به راکړې؟ وایي زه به دا نیمې چیرې وګړې درکړم تاله نیمې چیرې وګړې. وایي ښه نیمې چیرې وګړې ورکړې. بیا ورته هغه په اوچت آواز وایي سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والکبریاء والجبروت. وایي یو ځل بیا ووایه بیا به څه راکړې؟ وایي بیا به دا نیمې چیرې وګړې درکړم. دا باقی نه و بیا ده دا وایه خو بیا یو ځل ووایه. هغه ورته بیا په اوچت آواز وایي هغه نیمې چیرې به باقي هم ولول. وایي بیا یو ځل ووایه یو شپه څه راکړې چیرې ګلې به ټولې دما شوې تا سره پاتې شي شو. ورته یې وایي د چیرو ګلو سرولو دپاره د یو شپونکي هم ضرورت وي. چیرې ګلې شپونکي چې ګلې چې زه به تا چیرې ګلې سره خو بیا د الله دا تسبیحات راته بیا ووایه. او ورته وایي ابراهیم علیه خلیل الله زه د الله فرشته یم الله را لېږلم په تا باندې امتحان دپاره ورشه چې دا زما بنده خلیل الله ابراهیم علیه السلام زما د تسبیحاتو څه قیمت لګي زما د تسبیحاتو خو تا ټول مال هر څه دې قرباني کړ خپل ځان دې غلام کړ د الله تسبیحات ویلو دپاره الله ته په خپل امتحان کې پاس کړ. خو موږ نه به الله تپوس وکړي چې تا له ما دومره نعمتونه درکړي تا ما دپاره څه کړي څه قرباني دې کړې ده موږ نه الله تپوس تا څه قرباني کړې ده. پکار ده چې موږ خپل جان مال هر څه د الله په لار کې صرف کړو. وختونه د الله په لار کې ولګو. دا وبا راغلې ده سړی دا دعا ډېر وایي اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت. صرف دا دعا دی وی الله به محفوظ ساتي بل خپل ګناهونه پرېږدي او خان د الله په لار کې صرف کړي. قرآن ته توجه سړی د خپل سال شروع د قرآن په تلاوت سره وکړي او د موبایل دا ناجایزه استعمال پرېږدي. صرف جایز استعمال دنیا به هم د چیرو د سکون وي آخرت کې به فوز او فلاح او بهبود تو د دپاره دا کافي وي او ټول توبې استغفار شي بس ټول هر یو سړی خپل الله ته پرېږدي توبه وباسي د خپل ګناهونو نه. زه د وخت د عدم تقاضا په بنا دې موضوع باندې به انشاءالله آینده جمعه کې بیا بیان سوالات نشته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا دائما والشفاء من كل داء. اللهم تب علينا قبل الموت وارحم علينا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت. اللهم بارك لنا في الموت فيما بعد الموت ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم انت عالم بذنوبنا فاغفرها اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضها اللهم انت عالم بعيوبنا فاسترها اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله دې ټول ګناهونه معاف کړي تقصیرات هم معاف کړي دې ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږي. الله موږ ټول ته عفو درګزر وکړي. الله دا حاضره جمع ټول وبخي. الله موږ دا حاضره جمع هر کال حج او عمرو ته بار بار بوتلېږي هر کال موږ دپاره غیبي اسباب برابر کړي د مسبب الاسباب. الله د ټولو زندګۍ کې برکات کېږدي مال اولاد کې برکتونه واچي. الله کاروبارونو کې برکتونه واچي. الله ټولو د حیا او د عزت دراز زندګي ورکړي. الله د ټولو سایه خپلو بچو باندې قایم او دایم ساتي. الله ټولو ته د خپلو بچو خوشحالۍ وښودلې کړي. الله د چا کورونه آباد دي کورونه آباد کړي. د چا کورونه آباد دي نیک عمله صالح اولاد ولور چې اولاد یې نیکان صالحان حافظان د والدینو په جرم باندې کامیاب او کامران کړي. الله څومره بیماران دي دې جمع کې محله کې اسپتالونو کې ټول شفا کامله عاجله صحت دائمه مستمره همیشه د نیک عمل لپاره ورکړي. زموږ څومره مردگان دي ټول مقبول او مرحوم کړي. د ټولو په قبولو د انوارو بارانو کې ټول په خپلو قرب و جوار کې بهترین ځای ورکړي. څومره علما ناست دي درس او تدریس کې مزید ترقي ورکړي. څومره طلباء کرام دي ټول عالمان په عمله کې ټولو ته علم نافع ورکړي. الله موږ ته هدایت وکړي. موږ د ټول عالم د هدایت ذریعه وګرځولې کړي. دا کومه وبا خوره شوې ده الله دا ټول اسلامي ممالک دي عموما
او پاکستان کې خصوصا خدای پاک مامون او محفوظ ساتي مسلمانان کې خدای پاک ټول مامون او محفوظ ساتي الله دا وبا خپل فضل او کرم سره نست او نابود وګرځول کی الله ختم کې خدای پاک الله خپل بندگانو باندې رحم او کرم وکي الله خپل بندگانو باندې رحم او کرم وکي الہی عبدک العافیتک مقرا بالذنوب وقد دعاك ان تغفر فانت لذاك اهل وان تترك فمن يرحم سواك الله ټول تا الله سونه پورته کړی دي ستانه ما سیوا بل څوک دې نشاغت الله سونه پورته وو الله بل دا رحم او کرم زیشته دي نه خدای پاک مونږ ټول باندې رحم او کرم وکي مونږ ټول ته عفو او درگذر وکي دې وبان الله مونږ ټول مامون او محفوظ ساتي باندې کسانو د دعا دي چې کاروباري مسلې دي الله دا وی مسائل حل کی مشکلات یې حل کی کاروبارونو کې برکتونه او رحمتونه خدای پاک والے راولي الله ټول کاروبارونه جاری او ساری کی الله ټول باندې رحم او کرم وکي یو ملګری داغي سے معصوم شوی دی بیمار دی دعا ورته کې والدین بیمار چې الله ولا صحت عافیت ورکي الله شفا کامله عاجله ولا ورکي رحم او کرم وکي الله مونږ ټول نه دادی شي دا سلام د خپل رضا لپاره یو ګرځولې کی مونږ اخلاص او للهیت پیدا کی دریا او دکلاوی نه مامون او محفوظ کی الله خپل هغه ګناهونو نه خدای پاک واره الله خپل فضل او کرم باندې وانه کی الله زموږ توبې خپل درگاه کې قبول او منظور وګرځول کی اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم اهدني اللهم اهدني اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير برحمتك يا ارحم الراحمين. دعوة حسنة